رأى منكم منکرا فلیغیره بیده. مسلمانانو ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هدایت پرې ښودلی و چې تاسې ناجیز ناروا کار ووینئ په خپل لاس یې منع کوئ. نو فإن لم یستطع فبلسانه، که په لاس یې طاقت نه وي نو په ژبه په خوله ورته وینا وکړي. نو فإن لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. اوس که چېرته په خوله هم طاقت نه وي، داسې مجالس شته دی، اوس هم شته دی چې هغو په خپله نشه کې وي، که دین خبره ورته کوي هغه سپکه ښکاري، نو دین سپک نه دی لکه ټیک ته ستا وزه دی، خو لیکن هغه مجالسو کې به شاملېږي نه، او ستا زړه ته به یو درد راځي چې یاره دا ناجز او ناروا کار ولې روان دی. اوس که دا نه وي نو وذلک اضعف الایمان، دا خو ډېر کمزوره ایمان دی. بل روایت کې راځي چې دا خو چې په زړه کې به دغه بد کار بد ګڼي، که چېرته بد یې هم ونه ګڼي نو د دې نه وروستو ایمان وایي نشته دی، د ورۍ دانې ایمان هم نشته دی. وایي په دې حدیث چې موږ تاسې نظر واچو او خپل ایماندارۍ ته وګورو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ګوره ناجیز ناروا کار خو په لاس منع کوه، لاس طاقت نه په خوله منع کوه. نو که په خوله نه نو بد یې ګڼه. نن مسلمان د بدو کارونو او هغه د منکر هغه ابتدا کوي، هغه منکر په خپله شروع کوي، بیا هغه منکر دفاع کوي. خپل ایمان دی د قرآن حدیث په روشنۍ کې وګوري چې د سره څه شی پاتې دی او که نه دی. دا د صریح او ښکاره الفاظ د حدیث دي چې دا کمزور ایمان دی چې ته ناجایز او حرام کار او ناروا ته بد زړه کې وګڼې. کنې اوله درجه خو دا منع کول پکارو په لاس او دویم په خوله باندې، اوس بد نه ګڼي او په خپله پکې شاملېږي او خلک ورته رابلي، که څوک یې منع کوي هغه پسې بد وایي. نو آیا د خپل ایمان وګوري په قرآن حدیث روشنۍ کې چې یاره زمونږ د ایمان څومره پاتې دی. دې وجې نه دعوت تبلیغ د ښو خبرو ته رابلل او د بدو نه منع کول د هر مسلمان ذمهواري ده. خو دا نه چې چا تبلیغ وکړه 4 میاشتې لګولې یا چیله ولګوله، هغه به هم په پوره دین عمل کې خلک به هم رابدي. او دا د هر یو باندې مرګ راځي، هر یو دا غواړي مونږه چې یاره مونږ د جنت والا جوړ شو او مونږ د جهنم نه بچ شو. نو جنت نه والا چې جوړېږو هغه به د الله تعالی د دین عمل باندې جوړېږو، عقیده به د لا اله الا الله او عمل به د محمد رسول الله مطابق وي. نو زمونږ به آخرت جوړېږي. او که زمونږ منچاهي زندگی د خپل مرضۍ مطابق زندگی یا دنیا ته وکتل او هغې مطابق زندگی تېرو، نو هغه د مونږ نه قبلېږي په قبر کې، په قیامت کې او دغه رنګې په آخرت کې. ټولو مسلمانانو ته دا عرض دی چې دین زده کول دا زموږ ستاسې ذمهواري ده. دویم په دین باندې پوره دین باندې عمل کول.